چا تپوس کړی دی چې یو ماشوم مړ پیدا شي نو آیا د غسل د کفن او د جنازې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې یو ماشوم مړ پیدا شي د غسل حکم دا دی چې دته د غسل ورکړی شي او یو کپړه کې دی راونغښتلی شي راتاو دې کړی شي او بغیر د جنازې نه دې دا دفن کړی شي. بل سوال دا چا کړی دی چې نوم کېښودل د ماشوم له څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې یو ماشوم ژوندی پیدا شي او مړ شي یا مړ پیدا شي یا تام الخلقت وي اندامونه روغ پیدا شي یا ناقص الخلقت کمې مودې پیدا شي نو بیا هم د دپاره نوم کېښودل ضروري دي ځکه دا ماشوم چې کوم دی دا سبب د دخول د جنت دی. الله پاک ورته آواز کوي او دا به په خپل نوم سره چې کوم دی راپاسېږي او دا د والدینو لپاره سبب د مغفرت به ګرځي. بل سوال دا دی چې یو لیونی مړ شي نو د باندې به جنازه کې چې کوم دی د بالغ دعا وی که نه نابالغه؟ جواب دا دی چې یو لیونی مړ باندې جنازه کې چې کومه دعا وی د نابالغ دعا به پرې وی. البته که جنازه کې چا د نابالغ دعا په ځای باندې د بالغ سړي دعا ویله نو هم جنازه صحیح ده، څه فرق پکې نه راځي، خو بهتره دا ده چې د نابالغ دعا پکې ووایي.